अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزتمند علماء کرام ډېر مشران سپین دروبي او نوجوانان علماء کرام د علم او عمل په لحاظ باندې زمانه ډېر مخکې وړاندې مالا دا غوی مخی ساعت باز ویل دا بیادبی گستاخی معلومی دا مجلس دا منتظمین په حکم باندې وینا باندې سکین استم الله دې دا سویلو موټور بیا فکر من کېدو او عملی میدان کې د الله مقدس دین د لپاره جهد د لپاره توفیق راکړي خبر او تاسو ته معلومه شي دا مجلس او پروګرام د حضرت مرشدنا حضرت صاحب رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه ویات کې منعقد شوی دی الحمدلله دا مرګرو د خپل حوصله دلیل له چې هغه وفات ته نږدې قریب دور کې دوی د پروګرامونو انعقاد او څو پروګرامونه ختم شو هغه ولنې سلسله د پروګرام د انعقاد کوونکو الحمدلله د بنیر بلګری بیم قدم کې خو اب د تازه مخابانه دوی پروګرام منعقد کړ در بنیر د ملګرو د بنیر د عوامو د خوش قسمتۍ او د بیداری او د دین سره د محبت د می او دلیل الله دې بری کې اضافه فرمایي الله یو نظام جوړ کړی او قانون جوړ کړی دی دنیا دا د ګاډي د سیټ په انداز باندې الله جوړ کړی دا गाड़ी रवानी दे गाड़ी या बलगाड़ी या हवाई जहाज दासे तरीक़े रवाना करदा दा इब्तिदाना इंसानान दुनिया तरजियो बेत नजी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अवलन इंसान अल्लाह नबी और पैगंबर जोड़ को
اوس وخت بعد د دنیا نه رخصت شه لاړ دغه په ځای نور کسان راغله دغه اولاد دغه میشن جاری وساته نور انبیاء دغه شان الله دنیا ته لګلې دي او کله دنیا نه تللي دي بیا نور انبیاء الله را لګلې دي هغه سلسله تر اوسه پورې الله دغه شان جاری راوستله وراثت دینی مولا رب العالمین دا بعضی دیندارو خلقو د رخصتېدو نه بعد نورو خلقو ته حواله کړي هغوی بیا هغه ذمهواري سر ته ورسوي او وراثت دنیوي خو مختلفو طریقو سره مختلفو ځایونو کې یو نه بل ته منتقل کېږي دا د الله نظام دی لکه څنګه چې دغه سورلۍ دي سیټ ته یو کس راوخېږي حده پورې مزل وکړي سفر وکړي بیا کوز شي بیا ورته بل راوخېږي بیا دغه کوزېږي بل راخېږي چې دنیوي زندګي دی او روانه سلسله ده یو راځي او بل ته نه ځي او تعلیمات نبوي هم دغه شان دي صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبره ویلې ده برای راست هغوی بیا مو ته رسولې ده نمبروار سندن بعد سندین مو ته رسېدل ده عبدالله بن عمر ته حضور ارشاد فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسك من اهل القبور عبدالله بن عمر فرمایي حضور زما د بدن څه حصه ونیو یو روایت کې راځي اخذ ببعض جسدي یو روایت کې راځي اخذ بمنکبي زما اوږی ونیوه یا زما د بدن څه حصه ونیوه مقصد دا دی چې د دې بدن د حصې د نیولو سره دی ما ته متوجه چې زما له خبره په غور باندې واوري عبدالله بن مسعود ځان ته متوجه کړی دی خبره ورته کړې ده کن فی الدنیا کأنک غریب دنیا کې داسې شه لکه ته مسافر یې سفر باندې چې انسان لاړ شي که دا ډېر وخت هم تېرېږي خو بیا هغه ځای کې ځان له څه جوړ جاړی نه جوړی زړه نه غوټه کوي وایي زه به د دې ځای نه ځم زموږ ډېر دوستان ملګري کلیوال موږ لیدلي دي د چا متعلق اورېدلي زه دې جده کې یو 15 میاشتې پاتې شوم زما ملګری او دوست و په 15 کاله مې په سعودي عرب جوړ شو چې راتلم ګیره مې نه ورغلې اوس یې ګیره سپینه وه بلکل سپینه وه تور ډکې پکې نه وه په 15 کاله مې دلته وشو خو هغه ځان له د خپلې ډېرې دیوالونه هم نه ورې کړي چې هغې له خرم ورکړی وی یو چت ښکلی جوړ کړی وی یو زړه دیره وه بسترې پکې پرتې وي د ژوند څو ورځې چې هغه د مسافرۍ دي هغه یې ځان دلته تېرولې او دا مسافرۍ په دور کې ځان خپل کلي کې سوات کې ډېر ښایسته ښکلی کور آباد کړه ځکه هغه په نظر کې دغه سوات د هغه د استوګنې ځای و د هغه مقام او سعودي عرب د هغه د مسافرۍ ځای و اگر چې د ژوند زیاته حصې په سعودي کې تېره شوه خو ځان له د کور آبادولو په ځای باندې د هغه ځای دیوالونه د هغه عارضې د چت هم نه ونه یې کړی ځکه هغه ته معلومه زه د دې نه تلونکی یم او څوک داسې که پېښ هم شي چې د مسافرۍ په ځای کې ځان له څه ابادي او څه پروګرامونه جوړ کړي نو خلکو ته لیونی وایي ته لیونی خپل مال دې ضایع کړه او سبا له دغه شان محروم ځي زموږ ډېر ملګري بلکې رشته داران په سعودي کې ځان له دوکانونه جوړ کړي وو غټ غټ دوکانونه یې وو د لکه او ریالونو مال پکې پروت و زموږ یو دوست دی د هغه ورور و زموږ هم دوست و مړ شو هغه لکونه ریالونو باندې هغه کفیل قبضه وکړه بچي هم هلته یو زامن د هغوی له 1 روپۍ هم ورنه کړه سم یې محرومه کړه هغه زما دوکانونه زما په نوم باندې ستاسو پکې هېڅ هم نشته ټول ورته ملامت وایي چې هلکه تا ولې پر دې نوم باندې دوکان کې دا دونه لکونه ریالونه غورځولي وو سوات ته به یې رالېږلي وو دلته به له موږ ځمکه اخیستله وه کورونه به جوړ کړي وو ځانله به یې څه تیار کړي وو ټول پرې ملامت وایي زه پرې هم ویم د مسافرۍ کې څوک ځان له تیاري نه کوي څه بندوبست نه کوي بلکې کوشش دی چې زر د سفر نه فارغ شوي خپل ځای ته واپس لاړی
خیرمدار صلی الله علیه وسلم ته ویلي کن فی الدنیا کانک غریب. هر مسلمان ته قیامت پورې هر امتی ته دا ویلي. د عبدالله بن عمر په واسطه باندې خبرو ته رسول الله دنیا کې داسې شه لکه ته مسافر او عابر سبیل، بلکې د لارې تېروتونکی مسافر هم ځان له د سفر دپاره سالي ته به ځان د دې نه عارضي شمارې، ځان به د لارې تېروتونکی شمارې، د یوې طرف نه چې بل طرف ته وړي ځان سره سوسته پیسې نه لري چې په دې باندې په لاره ډوډۍ وخورم، په لاره باندې به چای وڅښم، دومره هم څه نه لري. دویمه جوړه هم نه لري خو په دې لاره باندې تېر وځم بل طرف ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان د مسافر نه هم زیات عارضي شمار کړه په دنیا کې. او عابر السبیل، او چې ژوندی په دنیا باندې ګرځي نو حضور فرمایي وعد نفسک من نار القبور، ځان د قبور نه شمار کړه، د قبر د مړو نه ځان شمار کړه چې زه مړی یم. او مړی چې وشي نو ښه رشته دار، دینداره رشته دار، نر رشته دار هغی چې د دې مړي پروګرام تیاری زر زر وکړي او زر زر قبر ته ورسوي په حیا او په عزت باندې. هر څوک کوشش دی چې ما زر ورسولی. ډېر زر یې د شپې په تیارې کې د چورباتیانو او د بجلو په رڼا باندې قبر ته کوز کړي او زر زر قبر ته حواله کړي. وعد نفسک من القبور، ځان د قبور نه شمار کړه. بیا ورته د دې نه عجیبه خبره کوي اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. عبدالله چې سهار کې نو د ماښام خبرې ځان سره مه کوه چې ماښام به په ما باندې په هند حیات کې راځي، او چې کله ماښام کې نو بیا د سبا سوچ مه کوه چې سبا به زما د حیات په حالت کې راځي. او بیا ورته زیاته تنبیه ورکوي یا عبدالله ما تدري ما اسمک غدا. عبدالله ته په دې نه پوهېږي سبا د بستا نوم په چا کې شماري، په مړو کې به شماري که په ژوندو کې به شماري. دا عجیب نظام الله رب العالمین مقرر کړی دی. په دې باندې زه اوږده خبره نه کوم، ملګري وي چې مختصر وخت کې مقصد مې دا دی داسې نظام یې مقرر کړی څوک دنیا ته راځي او څوک ته نه ځي. خو دا سلسله د مرګ چې ده نو دې طریقې باندې د یو سړی مړ شي، یو فرد مړ شي، یو سړی مړ شي، دا هغه ځای خالي شي. او بعضې خلک مړه شي نو کور پرې وران شي، هغه ټول کور نظم نسق تدبیر وران شي، هر څوک دغه شان حیران ګوري خدای څه به کړي، ټول بوج خو د دې سړي په سر باندې و، موږ د سره خبر نه اوس به څه کړي، پلانی شه به څه کړي، پلانی به څه کړي، غم به څه کړي، خادي به څه کړي، په دې باندې حیران شي، کور پرې وران شي. بعضې خلکو باندې پوره محله ورانه شي، د محلې انتظام کوي، منتظم یې الله له استعداد ورکړی، دا په رحلت باندې محله ورانه پاتې شي، د چا په رحلت باندې کلی وران پاتې شي، او د چا په رحلت باندې علاقه او ضلع ورانه شي، د چا په تلو باندې صوبې ورانې شي، د چا په تلو باندې ملکونه وران شي، او د چا په وفات باندې د دنیا نه د رخصتېدو په وجه باندې په پوره دنیا کې عجیبه اثر پرېږدي، یو تکلیف حالت مخې ته راشي، یو لوی عظیم کمی راشي چې د هغې کمی پوره کول د خلکو په ذهن کې پوره تصور کې نه راځي. زموږ شیخ مرحوم حضرت صاحب رحمه الله رحمتا واسعه په دغه خلکو کې شمار دی چې په پوره دنیا کې د هغوی په انتقال باندې دیني کمزوري او دیني کمی راغی او دیني پریشاني راغله. بیګا ما ته ملګری لګیا و، مور مې راته لګیا وی چې دا دونه ډېر ژاړي په دې خپل استاد پسې، نو ما پسې به دونه ډېر چاته وژاړي څه. زما خپل ځاني والي صاحب وفات شوی و څو کاله وړاندې، والله بالله که دومره کسان ته اذیت نه ماله راغلي لکه څونه چې د حضرت صاحب په وفات کې راغله. د سوات کې اوسېږي، هغه پنډۍ کې اوسېده، علاقه یې هزاره وه. بعضې کسان ما د خپل پلار په غم کې لیدلي هم نو، په دې غم کې مې اورېدې چې راغله او تعزیتونه یې وکړه. نن تقریبا نیمې میاشتې ته نږدې وخت تېر شه، هغه د تعزیت سلسله اوس موږ ته هم جاري ده، نو بچو ته به د کوم وخته پورې جاري. زه پنډۍ کې هم په آخري درېیمه ورځ باندې عبدالقیوم حقاني صاحب خپل بیان کې وي، ما ته د امریکې نه یو عالم ټلیفون وکړ چې زما 14 کسان په دې نږدې ورځو کې تقریبا 20 ورځو کې دننه وفات شوي دي، خو ما ته دونه غم نه دی میلاو شوی لکه د حضرت صاحب په وفات چې ما ته څومره غم میلاو شو، چې ډېرو خلکو باندې دا اثر دی. او ډېر خلک داسې دي چې کومې ورځې نه د هغوی رحلت شوی دی
او سترګې او ګریوان یې لم شوی دی د ننه پورې عملون دی او سترګې لمدې دي او د ځان کیفیت بدلېږي نه په خپل حال باندې دی او سمجدار خلک چې د دین سره چې نسبت دی دا کیفیت به د مرګ پورې په زړه کې ساتي د مرګ پورې به ختم نه شي کوم چې راځي چې د عالم موت دا د عالم موت د داسې علماو مرګ دا موت د عالم یو زوم د ملا په نوم باندې یادېږم ځکه مړ شوم کور کې به زمان پوره کمی چې څوک محسوس نه کړي خو بس یو شی ولاړ ختم شو خبره داسې خلک دي د هغوی په وفات باندې په دنیا کې انقلابات راځي او خاص کر دیني کارونه په کمزورۍ باندې راځي علما هم ډېر شته د دین خدمت کوي څوک تدریس کې په تدریس کې لګیا تیز نه خبر نه خو د کتاب یو دی په دې حالت کې دنیا نه لاړ شي بعضې مقررین د الله د دین بیانونه کوي فصاحت بلاغت ته الله ورکړی ډېر عجیب انداز باندې بیان کوي مقرر لیکن د بل څه نه خبر نه وي بعضې تبلیغ کې لګیا په مخه باندې خپل وخت وقف کړی شپه ورځ د دعوت په کار کې لګیا خو د بل څه نه خبر نه وي بعضې مصنفین تېر شوي دي تصنیف یې کړی نور کارونه دیني مشهور نه وي لیکن بعضې خلکو ته الله داسې مقام ورکړی چې هغه ټول دیني شعبو کې استعمالېږي او ټولې دیني شعبې خپله ذمهواري ګڼي او صحیح طریقې سره د هغې حق ادا کوي زه د خپل علم مطابق د خپل انداز مطابق ویم چې زموږ حضرت رحمه الله رحمتا واسعه د دین په هره شعبه کې په داسې انداز باندې چې زه خپل ځاني د هغې تصور هم نشم کولی شي داسې خدمت به زه وکړم هره شعبه او په هغې باندې هر څوک وایي کوي چې هرې شعبې د دین کې هغه دونه کار کړی چې بل سړی دونه نشي کولی او زموږ سوچ دا دی چې دغه کمی به څنګه پوره کېږي په دې باندې حیران یو لیکن د الله په دربار کې څه کمی نشته څنګه چې الله خلک بوځي بیا نور خلک راولي هغوی د هغوی په ځای باندې کار کوي د انسان عقل نه خبره باري کله چې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د دنیا نه رحلت وفرمایه زه به حقانیه کې وم والا بیلیګل صاحب دغه ته راغی کوډي ته راغی یو پروګرام به په هغې کې بیان کوو تازه دور او تازه وخت و نو به چې عجیبه خبرې کولې نو اکابر شروع کړه یو بل دا وی پلانې وفات شنو وي څه به کېږي پلانې وفات شنو وي څه به کېږي پلانې وفات شنو وي څه به کېږي وایي د هغو په ځای باندې پلانې جوړه شي پلانې لا راوسته زه وخت متصل دی د هغې ذکر نه کوم مفتی صاحب دنیا نه رحلت وکړه زموږ په ذهن کې دغه کمی څوک نشي پوره کولی لیکن دا د الله دین دی زموږ دین نه دی څادر خپل سر له ورولې په ارام څملېدلي که الله پاک څوک پیدا کړه د هغه په ځای باندې قیم مقام شو به پورې ونښلو ورپسې به شو د الله دین محنت به کوو او که الله څوک پیدا نه د هغه دین دی جو دغه شان دی پاتې کېږي زموږ په دې کې څه کار نشته او ډېر لږ وخت یې الله انتظام وکړه د هغه جانشین د هغه خلیفه الله پیدا کړه او امت مسلمه به پورې ونښتو الحمدلله د اوسه پورې دا ټیک ده مفتی صاحب مرحوم مقام ته به څوک نشي رسېدی لیکن هغه کامې الله پوره کړی دی او الحمدلله الله الله پوره کړې ده زه چې دنیا نه رحلت وکړه لاړه لیکن الله رب العالمین به د هغوی خاندان کې څوک پیدا کوي الحمدلله ساده پورې اثار او نشانې موږ ته په نظر باندې راځي چې الحمدلله کمې به الله د هغوی خاندان باندې پوره کړي په خلفاو به الله پوره کوي خو شرط پکې دا دی چې موږ تاسو په دې آیت کریمه باندې نظر وکړم چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړم چې د احد په سخت میدان کې په سخت مشکل کې الله پاک د صحابه کرامو تسری لپاره د راهنمایۍ د تربیت لپاره د آیت را لېږلی او د حضور علیه السلام د واقعي یقیني رحلت په وخت باندې سیدنا ابوبکر صدیق په منبر تشریف فرما شه او د آیت کریمې تلاوت کې ډېر صحابه کرام فرمایي که موږ مخکې د حضور د خولې نه د آیت کریمه نه وي اورېدلې زموږ خیال به دا چې دغه اوس دنیا ته وحی راغله لیکن مخکې موږ اورېدلې موږ ته پته وه چې مخکې نازل شوی دی لیکن داسې اثر یې په صحابه کرام وکړه لکه په یو ډېر تیز زخم باندې چې ډېره مؤثره پټۍ ولګي مرهم ولګي د هغې هغه درد او پریشاني په آرام په سکون باندې چې د صحابه کرام زړونه مطمئن شو الحمدلله د عمر بن خطاب غوندې شخصیت چې تورې راغستله میدان کې ولاړو وی څوک به دا نه وایي چې حضور د دنیا نه رحلت کړی دی د هغه جذبه په آرام باندې شو په سکون باندې شو هغه هم دا خبره تسلیم کړه چې حضور د دنیا نه رحلت فرمایلی لیکن د حضور کار به 100% سرته رسول غواړي هغه حوصله
ابو صدیق لوال به شمخ د حضور په وخت کې دونه سونو به چې دونه حوصله به ابو صدیق او دا اعلان وکړ زماره په الله قسمي چې ابو بکر بجویندې او د حضور په دین کې به نقصان چره واقع شي چا چې نبی رسول الله له زکات په مال کې یو راسه یو پر مهار ورکړ قسم به په خوري چې هغه زمانه منه کزبه غدا اصول الحمدلله کوم مخالفین د اسلام چې په مدینه منوره باندې په اسلام باندې حمله اراده کړې وي د دین د خدمت اراده کړې وي دا چې مرعوب شو چې بیا سر نه دی بل کړي الله دې شي او شرط به کېدای چې دا به څنګه وي چې حضرت دار بس موږ بغلی کې نو ځان به خپل کار کوو نه وي چې کم کار کوو کوشش به دا کوو الحمدلله چې کار خو په طریقې باندې شرط او سبای کې مخکې کوشش وکړو دوه خبرې به ضروري اساس خپل خبره ختمو دوه خبرې ازاس کې ډېر صفات خدا دوه خبرې ته ما محسوس کړې په ډېرو سفرونو کې یو ځل موږ د حج په سفر کې مرګري الحمدلله باب العمره ته نږدې زمونږه رعایش او څنګه په مسجد کې راغله ام عبد الله چې کوم تعمیرو کې شیخ عبد الله بده کې دنه راغله غزه ما جګر نه بعد ما ذکرو بیا به ما ذکر ختم شام مرګري بلاړه یو زم یو مرګري په موږ سره اکثر استفاده شو یو ځل سره زی واجران ما بل مرګري هم نو کله چې مسجد حرام مبارک ته دا د باب العمره سره د لګو پاوړې هغه پاوړو ته وروخته نو ما دې سر مبارک را دی خوګه زمون په اعلان کې ګوره واحده خبره ده چې ډېر کار کوي بیا وی زمون په اعلان کې واحده خبره ده ګوره چې ډېر کار کوي دیمه په بیا زمون په اعلان کې ګوره واحده خبره ده چې ډېر کار کوي راجزي په ځان کې به پیدا کوي او یې صفات عجزي وا دومره عجز صفات چې حیران بشي وتا اذن په کې قرباني وا یو ځل د پیندې نه سال وخت نو راوته پلاله باندې دوه درې ځای پروګرامونه او پلاله باندې موږ یې چیس کو بنا وړاندې بس کو وړاندې بس کو مردان کې موږ یې چیس کو خار شې موږ چې نه وراوتی وړاندې پروګرامونه مسلمانان انتظار کوي به د بازار د سوال غواړي په کاټنګ کې پروګرام چې هغه بیان کوو منګال ته خورا وکا او چې هغه بیان ختم کړي به روزم نه ماده کړي سوات د ماجګر د ماجنه بعد ورسېدو په پروګرام یو کا بیا د پروګرام نه بعد ما خان نه بعد خورا وکا په دې میچ کې بالکل خراب نه کړی درجو د بوډاوالي په حالت کې د پندې نه د ماجګر په لوی خپل باندې تل او بیانونه کول په مخه باندې او ګاډي والے مونږ ویلې بوډا ما ته خارشه ودا دې څه شي راوستل دی او ګاډي نشي چلولای ځوان سره په کارو چې آزاد چلی په دې باندې ډېر پریشان او د اخره پورې نو قرباني د خپل بدن راحت او آرام بالکل دا خیال نه ساتل قرباني کړی دا کله به سواد ترغه درې ورځې دوره و چې هغه واپس راځم په درې ورځې بیا پراته مو یا ځکه سره درې ورځې رون کړی وي امنګ ستړي شوی او داغه سفر به شروع شخه مېده بنا قرباني به ان شاء الله خپل خوب راحت او آرام خپل خوراک او اسکاک دا ورستو کو بریدو با او دا میشن به کوشش دا کو چې کومه دینی خدمات او دینی شعبې وي دغه د ژوند ساتلو کوشش وکړو اصلي به بیرونه دله بالا خلق پیدا کړي دا خاندان کې بالا پیدا کړي په خلفاو کې به پیدا کړي مشردار چې موږ تاسو خپل مهنت خپل قرباني فرض کې جاری ساتو الله توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.